بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. مخکې کی الله رب العزت انفاق فی سبیل الله ذکر او بیان کړو. اول دایلو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تاسو خپل ځانونه د حلقت او تبعی ته ماچو په خپل ځانونو سره خپل لسونو سره ذکر د لسونو د مرادونه انسان نفس دی چې خپل ځانونه په خپل باندې حرکت ته ماچو او بل دا چې تاسو نیکی کوو د الله تعالی سره نیکی کوونکي خلق سره دوی سره مینا محبت ساتي. او د نن آیت کې یو ځل بیا مسله د حج ذکر کوي چې اتموا الحج والعمرة لله. مخکې کومې د څو آیتونو کې مسله ذکر شوه د جهاد والا، نو میز کې بیا دا مسله د دیپ سیر وړل د حج لپاره وړل. نو دی ربط مخکې سره دا دی چې مخکې کسه څو مسایل نور هم فرضي ذکر شو. روژه ذکر شوه، المنځ ذکر شو، زکات ذکر شو او سره جهاد هم ذکر شو. نو دا ورپسې بل فرضي حکم ذکر کوي چې هغه حج دی. څوک هم چې د صاحب نصاب یعنی د مال مالک وي، دور هغه سره مال او دولت پیسې ورسره وي چې حج ته لاړ شي، د هغه ځای خرچه او همدارنګې د لیارې تلو راتلو خرچه او همدارنګې د څومره ټایم چې د حج کې تېروي د دي دوه ورځو د خوراک څښاک خرچه بال بچ کور دی پاتې کېږي. نو دا سړی بیا حج دی دغه فرض دی. نو د حج څه دا هم فرضي حکم و، د دې د وجې نه نور فرضیاتو پسې حج ذکر کړي. او بل دا جهاد پسې حج مسله دي د وجې نه ذکر کړه چې قسم مخکې آیتونو کې د قضای عمرې ذکر وشو، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو نه چې کله عمرې دپاره روان شولو او حدیبیې مقام ته راغللو، هغه ځای کې بیا دا کافر څو دوی ایثار کړو. نو یاره دغه جهاد مسله دې لپاره ذکر کوله چې کسه دغه مرکز دی مکه دا د کافرو قبضې کې دی او مسلمانان نه پرېږدي، نه دوی سره جهاد لازمي دی چې دغه مرکز آزاد شي. او تاسو چې اتموا الحج والعمرة لله، چې تاسو حج او عمره چې د الله تعالی دپاره تاسو ادا کړو، دوی ازادول پکار دي کافرو نه. نو ورپسې مسله د حج ذکر کړه او د آیت کې مسله د حج ذکر کوي. یو دا چې حج شو دی کسه اول ابتدا کې چې اتموا الحج والعمرة لله، که یو سړي نفلي حج یا عمره شروع کړه نو اول کو دی باندې څونه څه فرضي او لازمي واجبي خبره نه وه، خو که چېرې یو سړي حج یا عمره شروع کړه په خپله باندې همداسې یو ځل یې فرض ادا کړي و، دویم ځل نفلي بیا کول، نو څو د یو ځل شروع کړو بیا به دا پرېږدي نه نیمه کې، که نیمه کې پرېږده دی به واجب دی دا بیا پوره کوي. او که بیا څه عذر راغلل، عذر د وجې نه پاتې شو نو بیا به څه طریقه کوي. نو عذر دا شو صحیح وه دا واقع شوې وه، که لکه حدیبیې مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او سره د صحابه کرامو نه دې کافر را ایثار کړو او مکې ته نه پرېږدولو، نو بیا خیر داسې ټایم کې نو هغو دپاره څه مسله دی هغه بیا ذکر کوي چې دا خلک چې کوم ځای کې یا څوک عذر د وجې نه پاتې شول یا ورباندې کافر شو یا ظالم بادشاه هغه حج ته نه پرېږدولو، احرام یې ته لړی و خو مکې ته تقریدو ته یې نه پرېږدولو، نو دوی بیا څه طریقه کوي؟ نو دوی به هغه ځای کې ټیک شي واپس شي او خپل کوم هدیې یعنې قرباني ذبح وي هغه به واستوي او کوم ځای د ذبح والا دی مکې کې نو هغه ځای کې حلال کړي او بیا به دوی څه شي حلال به شي، احرامونه به خپل لرې کړي بیا. او بل دا فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام،
یو سړی د حالت احرام کې هو ویښته وغیره دا څه نشي چې کولی خو که یو سړی بیمار وي چې د عذر د وجې نه مطلب سر کې سپکې وي لکه دا یو صحابي سره واقعه شوې وه دا شاندې نو بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته حکم وکړ هغه به ویښته لرې کړو احرام کې یا په سر کې زخم وغیره څه و نو هغه زخم د بغیر د کلیدو نه دغه ویښتو لرې کېدو نه جوړېدل نو بیا داسې ټایم کې هم داسې دی فدیه ورته ورکړي او دا ویښته چې بیا لرې کولی شي عذر د وجې نه دا څو خبرې دې آیات کې ذکر کېږي واتموا الحج والعمرة لله پورا کو تاسو عمره او حج خاص الله تعالی د پاره فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي کچې تاسو منع کړی شو نو لازم دی په تاسو باندې هغه څه آسان وي د قربانۍ نه ولا تحلقوا رؤوسکم نه به کلو سرونه خپل تر دې پورې حتی یبلغ الهدي محله تر دې پورې چې ورسېږي دا قرباني ځای د حلالوالي ته فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه پس څوک چې وي د تاسو نه بیمار یا سر کې وي د دې څه تکلیف نه ففدیه من صیام نو بیا د دې باندې لازم دی فدیه من صیام د فدیې د رجوع او صدقه یا خیرات کول یا قربانی کول فاذا امنتم کله چې تاسو په امن کې شوي نو فمن تمتع بالعمره الى الحج چم څه پیدا حاصله کا په عمره سره حج ته دغه کې دوه خبرې ذکر کړي یو حج تمتع او بل حج قران نو بس چم څه دغه دواړه کو ځه حج تمتع یا قران نو فمستيسر من الهدي نو لازم دی په دې باندې هدیه یعنی قرباني چې کومه اسانه وي دي تا فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج چوکم چې دی قرباني ولا وسن لري یا دا قرباني وته نه ملويږي یو جنوار وغیرہ چې هغه ځای کې وته نه ملويږي یا پیسې ورسره نه وي چې دا قرباني لپاره جنوار واخلي نو دا به درې ورځې ساتي په حج ورځو کې وسبعه اذا رجعتم او ورځې چې کله تاسو واپس شو خپل وطن ته یا ورځې چې کله تاسو فارغ شو د حج امورونه تلک عشرة کامله دا مکمل لسورځې دي ذلک لمن لم یکن اهله خدا به هغه چا دپاره وي چې څوک اوسېدونکي نه وي د مکې ولا حاضر المسجد الحرام څغه نه وي د مسجد حرم نه واتقوا الله ویریږو تاسو د الله تعالی نه واعلموا پوه شو په دې خبرې باندې ان الله شدید العقاب چې څوک هم په دغو احکاماتو کې کمی کوي یا څوک هم دغه پورې د الله تعالی لکرس کوي په دغو احکاماتو کې نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی ربنا